پیغمبر علیه السلام فرمایي چې تاسو پر رمضان مبارک کې د څلورو خبرو ډېر اهتمام کوئ. یو پدې کې لا اله الا الله ډېر وایي، دویم پکې استغفار ډېر وایي، دریم د جنت طلب ډېر کوي، او څلورم د اور نه پناه غواړي، د جهنم نه چې کوم دی پناه غواړي. نو لا اله الا الله ډېر وایي، ځکه دا د ایمان تجدید دی. دې سره ایمان نوي کېږي، دې سره ایمان تازه کېږي. ګوره حدیث مبارک راځي څنګه دی کپړه باندې کپړه زړېږي، دغسې ایمان باندې زوړوالی راځي. یا د نیکو اعمالو د غفلت د وجې نه، یا د بدو اعمالو د کثرت د وجې نه د ایمان چې کومه رڼایي نو هغه خامخا په هغې کې کمی راځي، کمزوري راځي په هغې کې، او زوړوالی پرې راځي. چې دا کلمه سړی ډېر وایي، نو لہذا دا ایمان به تازه کېږي، زوړوالی به تلر کېږي، تجدید به پکې راځي، نوی والی به پکې راځي، او ایمان به چې کوم دی مضبوطېږي، او رڼا به پکې سیوا کېږي. په دې وجه باندې دا کلمه ډېر وایي. نوح علیه السلام خپل زوی ته وصیت کوي، وی تا ته څلور خبرې ذکر کوم، د دوو خبرو نه دې منع کوم، او د دوو خبرو د کولو درته حکم کوم. وی دا مختصر غونته وصیت او نصیحت ته کوم، خو دا ګوره یېر نه کړي چې د کومو نه منع کوي. نو هغه یو چې کوم دی وي شرک نه ځان بچ وساته، شرک مه کوه، او دویم تکبر نه ځان بچ وساته، تکبر مه کوه، د شرک او تکبر نه ځان ساته. دریم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دا ډېر وایه، ځکه چې وی دا د ټول مخلوق منځ دی، د ټول مخلوق وظیفه ده. ټول مخلوق ته د دې په وجه باندې روزي ملاویږي، د دې په برکت سره ورته روزي ملاویږي. او چې څوک سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم چې دا مختصر کلمه ده، او د ورځې سل پیرې وایي، که د دې انسان د سمندر د زغمره ګناهونه او دی پروز کې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دا وای، الله پاک به د دې انسان هغه ټول ګناهونه معاف کړي. څلورم ورته دا فرمایي چې لا اله الا الله ډېر وایه. دا دومره اوچته کلمه ده، او دا دومره وزنداره کلمه ده چې د دې نه بل وسلې څیز نشته. که د تلې په یو چابړي کې دا وواڼه ځمکې وواڼه آسمانونو د دې په درمیان کې چې څه دي دا کې دی، او بل چابړي کې دا کلمه کې دی، نو دا کلمې والا چابړي به ترې دروند شي. تاسو وګورئ په دنیا کې څومره لوی غرونه دي، څومره اوسپنه ده، څومره چې کوم دي پولاد دي پکې، څومره لوی درانه څیزونه دي پکې. یو غر که دا ټول دنیا د انسانان را جمع شي، او د یو غر چې کوم دی خوځول وغواړي چې دا موږ د خپل ځای نه خوځو بل ځای ته وړو، نو یو غر به د خپل ځای نه وخوځوي. زما محترمو، یو غر د خپل ځای نه نشي خوځولی. که هر څومره طاقتور څیزونه استعمال کړي د هغې دپاره چې موږ به دا غر چې کوم دی د خپل ځای نه وخوځو، خو یو غر چې کوم دی دونه دروند دی چې دا د ټول دنیا انسانان چې ټول وسایل را جمع کړي او ټول قوتونه صلاحیتونه استعمال کړي، نو یو غر به چې کوم دی ونه خوځوي. چې یو غر دونه دروند دی، بیا په سوونو زرګونو باندې غرونه الله پاک په دې دنیا کې پیدا کړي دي.
او بیا سونه اوسپنه په دې دنیا کې موجود ده. بیا دنیا څومره غټه ده، مشرق نه واله مغرب پورې 1500 کاله مسافت دی چې دا دنیا څومره وسیع ده. دا دنیا په خپل باندې او دا ځمکه دا په خپل باندې څونه درنې زما محترمونو. بیا آسمان او وړه آسمانونه او داغه کې چې سدي او په ځمکه او چې داغه کې سدي چې د دې ټولو نه زیات وزنی سیز بل نشته زما محترمونو. او کلمه دا چې کوم دي د دې درنو سیزونو نه دا کلمه چې کوم دي دا درنه ده. دونو چته کلمه هر یو څه ذکر کوي، ښه دا اسمانم ذکر کوي، دا ونې بوټي کاڼي هر یو شی ذکر کوي. دا مرغې چې دا آوازونه کوي دا غوړې ذکر کوي، تسبیح وایي. ښه په دنیا کې یو څه زم داسې نشته چې الله پاک نه یادای، غفلت نه کوي. ښه سیوا د چانه، سیوا د انسان نه چې دا ډېر غافل دی، الله پاک نه یادای. او بیا الله پاک دته داسې کلمه ورکړي، داسې چې کوم دي د الله پاک نوم ورکړي چې هغه د ټول کائنات نه وزني او درونی. نو اوله پکار دی چې وای کنه وای پکار دی ولا نو دا کلمه دا وزنی کلمه ده، لویه کلمه ده. دا به ان شاء الله همیشه به وایو خیر همیشه. دویمه خبر ورته نوح علیه السلام فرمایي وی که چېرې دا وواړه آسمانونه وواړه ځمکې دا یوه حلقه شي او یوه کړۍ شي نو دا کړۍ به څونه مضبوطه به وي. که چېرې د دې نه مضبوطه کړۍ وي نو بیا به حدیث مبارک کې د هغې مثال ورکړی شوی، د اوسپنې به ورکړی شوی، د بل څیز خو دې نه مضبوطه حلقه او کړۍ به نه وي. ځکه حدیث مبارک کې د دې کړۍ مثال ورکړ چې وواړه ځمکې وواړه آسمانونه دا یوه حلقه شي او دا یوه کړۍ شي، دا به ډېره مضبوطه کړۍ د دې نه بله مضبوطه کړۍ په دې دنیا کې نه. نو دا کلمه دونه وزني ده، دونه وزنداره ده چې دغه حلقه هېڅ څیز نشي ماتولی. خو چېرې او چې دا کلمه په هغې باندې د پاسه کېدې نو دا کلمه دومره وزنداره ده چې دا حلقه به د دې د وزن بوج برداشت نه کړی شي او دا حلقه به چې کوم دی ماته شي. بیا زما محترمونو دوه عملونه داسې دي چې د الله پاک او د دې عمل چې ته کم کې د هغې په درمیان کې پرده نشته دی. څومره اعمال چې ته کې د الله پاک او د هغې په درمیان کې پرده ده. دو سیزونو کې پرده نشته دی. یو د مور او پلار دعا د خپل بچي دپاره، او دویم هغه لا اله الا الله دی چې شي او فوراً دې دپاره د آسمان دروازې کلاویږي او عرش ته دا چې کوم دی رسېدو کې ورته هېڅ قسمه رکاوټ نه وي. نو دا به وایو که خیري. بزرګان حضرات چې کوم دی فرمایي چې دا کم از کم هغوی خو ډېره وایي چې کم از کم 15,000 پیرې ویدا به دروازې وایي، 15,000 پیرې به لا اله الا الله دا دروازې وایي. نو یوازې رمضان مبارک کې نه، په دې کې خو کثرت پکار دی. همیشه دپاره دا کلمه چې کوم دی ویل پکار ده. نو که 15,000 یې نشو ویلی نو 1000 پیرې خو به ټول وایو انشاءالله. او کنی نو 100 پیرونه خو به ډو کم وایو نه که خیري. څوک به چې هغه وایي چې زه 100 پیرې نه کم نه یم. همیشه دپاره یوازې رمضان مبارک کې نه 100 پیرونه به دا کلمه چې کوم دی کمه نه یم، همیشه به یې وایم. ځکه چې څوک 100 پیرې وایي حدیث مبارک کې راځي دا انسان نه به د چا نیکۍ زیاتې نه وي مګر دا کس چې د ده نه زیاته وایي. چې یو سړی 200 پیرې لا اله الا الله وایي او زه 100 پیرې وایم، یو کس 100 پیرې وایي نو ښکاره خبره ده د هغه نیکۍ به چې کوم دی سیوا کېږي. خو چې 100 پیرې همیشه وایي د ده نه به د چا نیکۍ چې کوم دی زیاتې نه وي. زما محترمونو نو 100 پیرې به دا انشاءالله په ځان باندې لازم کو چې سار را پاسو
او مسکو نو چې بس اول مو کلمه هغه ویلي چې دا په خله جاری شي بیا سړی په سونو زرګونو باندې چې کوم دی ویلی شي الله دې موږ له چې کوم دی د الله پاک د ذکر کولو په جبه باندې جاری کېدو الله توفیق را نصیب کړي